چې زموږ بالکل پښتنو سوسایټي کې یو بالکل ډیولپ سوچ دی که موږ خپله پري اسلامي هسټري وګورو نو هغه ټایم کې به د فیمل سره بالکل د یو غلام قسم سلوک کېده او هغه کېده ایون دا جنبې چې اوس کوم ببري اچوي دوی چې دا په هغه ټایم کې هغوی هتکړیانې اچولی کېږي نو دا اوس خو فیمل ازاده شو بیا هم هغه څیز زموږ په جینس کې اوس شامل دی هغه موږ اوس وګوره اوس چې انرولمنټ ریشو ولې کمه ده حالانکې کوششونه ښه کافي کېږي د هغې لپاره د ګورمنټ په سایډ نه موږ اورنه نو اول خو زموږ ټرډیشن هغه ذمه دار دی د دې لپاره دویم څیز زموږ چې کومې جنتۍ دي د هغې ډېر زیات په وړوکي عمرونو کې د هغې ودونه کول دا دویم فیکټر دی چې کوم د ایجوکیشن هغوی لرې ساتي بیا دریم څیز چې کوم دی نو هغه زموږ دا یو کانسپټ دی چې که دا لور سکول ته ولېږله نو دا به مورمن شي نو بیا به دا زموږ د روایاتو او د هغې په خیال نه ساتي دا هم زموږ په مایند کې کانسپټ دی نو دا څیزونه داسې دي چې هغه موږ نه پرېږدي چې موږ ایجوکیشن طرف ته لاړ شو یا خو یې جنبې چې کوي هغه راکړو ورسره که موږ د خپل د دې علاقې وګورو نو زموږ دلته کې چې کو ایجوکیشن جنبو سکولونه نشته نو موږ دا بیډ کنسیډر کوو چې جنبې چې دي هغوی د هلکانو سکولونو ته پرېږدو زموږ مقامي خلک چې هغه د کو ایجوکیشن په فیور کې نه دی دا کوم یو ریزن دی چې کوم د وجې نه زموږ انرولمنټ ریشو چې د هغې ډېره کمه ده د دې لپاره کوم چې زما کوېشن وشو نو بیا وګورو د هغې هغه داسې چې څنګه موږ دا امپروف کولی شو امپروفمنټ لپاره مختلف قسمونه لري موږ خپل سوشل میډیا یوز کولی شو موږ خپل الکترونیک میډیا یوز کولی شو موږ پرنټ میډیا یوز کولی شو چې په هغې کې موږ اویرنس خلکو کې راولو آګاهي راولو چې آیا ایجوکیشن امپورټنټ ولې دی یا د ایجوکیشن زموږ معاشرې ته فایده څه ده که زه داسې وایم چې که زموږ دا کنسپټ دی چې لور د بهر څیز دی به بهر ته ځي نو ټیک شو زه خپل لور بهر ته لېږم خو زما زوی خو به هم د چا مقابله کېږي نو وای نه چې زه د هغې سره هم انصاف وکړم او د خپل بچي سره هم انصاف وکړم هغه د تعلیم یافته نجلۍ راغلی و خپل یو دغه چې دی هغه خپل لور هم یو تعلیم یافته نجلۍ چې کنه هغه بل چا ته ورکولی نو دا چې کوم دی دا اولنۍ ده چې دا موږ آګاهي راولو د دې نه علاوه بینګ ریپرزنټیټیو زه د ایجوکیشن ډپارټمنټ کې ریپرزنټیټیو یم نو زیاتره ذمهداري چې ده هغه زموږ په ټیچرز باندې زموږ په ډپارټمنټ باندې ده چې هغې په خلکو کې اویرنس پیدا کړي ډور ټو ډور سیشنز وچلوي لکه د خلکو کورونو ته لاړ شي د خلکو سره میټینګز وکړي څنګه چې نن دا یو ټولنه دلته کې ناسته ده یو سیمینار کنډکټ شوی دی هغه شوی دغه شانته سیمینارز وشي ډسټرکټ ایډمنسټریشن په دې کې خپل رول پلی کړي داسې لوکل ګورنمنټ چې کوم دی کوم چې زموږ سوسایټي کې چې کوم انفلوئنشل خلک وي لکه زموږ په ټولو نه اول زموږ بااثر شخصیت په سوسایټي کې څوک دی زموږ امام مسجد د هغې نه بعد زموږ کاونسلرز دي زموږ ښه دي جنرال باډیز کوم خلک چې کوم دي هغوی زموږ په دې کار کې په انتها ډېر مدد کولی شي